چې موږ ته خپل ریاست او زمونږ د ملک ادارو موږ ته د حضرت شیخ صاحب قاتلان نوي په ګوته کړی، ورنه په دې ضلع کې به درته ژوند تېرول ګران شي. د حضرت شیخ وینه دونه ارزانه نه ده، د حضرت شیخ صاحب جدایي دونه اسانه نه ده چې ته به مانه په دې ځای کې په خپله زندګۍ به دې تنګ کړو تر هغې پورې چې تر کومې پورې دې موږ ته د حضرت شیخ صاحب د هغوی قاتلان نوي راکړی. وروڼو زه ډېر په افسوس سره وایم خفه کېږو به نه، نن دلته کې موږ د خپل حکمراني وخت نه که هغه د صوبایي قیادت دی او که وفاقي قیادت دی، عزتمندو مسلمانانو وروڼو پرون د اسمبلی د صوبایي په فلور باندې یو منبر د صوبایي ودرېده، وینا دلته کې اسلام ته خطر شته، نه ملا ته خطر شته، نه منبر او محراب ته خطر شته او نه جومات ته خطر شته. نن زه د ټوک الفاظ کې هغه ته جواب ورکوم او چې تا سره په صف ولاړ دی هغه د امن خاوند دی، او چې کومه مدرسه ستا زیر ډنډر ده هغه ته د امن ورکړی دی. خو چې چا په دې ملک خداداد پاکستان کې آئین جوړ کړی دی، دستور جوړ کړی دی او په دې ملک خداداد کې د دې ملک علم بلند کړی دی، عزتمندو نن هغه خلکو ته په دې ځمکه باندې امن و امان نشته دی. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو، ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو، ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. عزتمندو مسلمانانو وروڼو یاد ساتئ دا چې کله د بېدینۍ یوه لاره اختیار شي دغه ټول قوتونه په یو فیج باندې ولاړي، خو چې کله د مذهب او د دین او د اسلام خبره راشي هغه ټول قیادتونه زما مد مقابل ودرېږي. په دې ملک کې زما جرم قرآن ښودل دي، په دې ملک خداداد کې زما جرم د الله د پیغمبر تعلیمات ښودل دي، قوم او ملت په دین اسلام را جمع کول دي، قوم او ملت ته د دین اسلام نظریه ورکول دي. په دې ملک کې زما صرف جرم دا دی چې زه د اعلا د کلمت الله اواز پورته کوم. په دې ملک کې چې چا د آئین بغاوت کړی دی هغه ته د امن پیغام ورکړی دی، او چا چې د ملک د آئین خلق په صحیح معنو کې ادا کړی دی، نن د هغه باندې ملک خداداد پاکستان تنګ ګرځولی دی. خو لیکن عزتمندو تاسو عوامو وروڼو ته وایم د دغه خلکو په معالتو او په دغه غلطو گفتگو کې مه راځئ. نن دغه خلک وایي وی ملا د منبر نه د امن آواز نه کوي، تا چې په 80 نه 92 پورې د قومي اسمبلی سیټونه د اسلام آباد په پارلیمنټ کې کېنولي د پښتنې ځمکې د امن آواز د هغه نه مطالبه ولې نه کوې؟ تا چې نن صوبایي قیادت مرکزي قیادت 113 نشستونه ستاسو په مرکز کې موجود دي، عزتمندو د 5 کسانو د 5 ممبرانو نه ته د ملک امن هم غواړې، د مهنګایۍ توړ هم غواړې، د ملک ادارې حفاظت کې غواړې، د ملک یو ادام حفاظت کې غواړې. دا تا کومه توګله پالیسي اختیار کړې ده؟ تا همیشه دپاره په ملک خداداد پاکستان کې په 77 سال کې تا د دنیا سیکولر قوتونو ته په دغه منبر او په دغه کرسۍ د ناستې حق ورکړی دی، د بل حق ترې راغشتې هغه ته دې ورکړی دی. خو زما د مذهبي طبقې حقوق دې تر نن ساعته پورې پایمال کړي دي. په 77 سال کې تا د ملک آئین سره چې کم کلوال کړی دی، تا چې کومه بهکندي کړې ده، تا چې د ملک کومه بیړه تباه کړې ده، د هغې تصور هم انسان نشي کولی. اخیری خبره کوم وروڼو، په 77 سال کې د منبر او د محراب ملا له دوی په دغه ځای کې د کرسۍ د ناستې ځای ورکړی دی. تر نن ساعته پورې د ملک واګې چې دغه خلکو ته میلاو دي آیا دای مذهبي طبقې ته تر نن ساعته پورې ورکړی دي؟ عزتمندو دوی په هر ټیم کې د دین او د اسلام بهکندي کړې ده،
د مذهب او د غرنګې د اهل الله بهکندیه کړې ده. خورونو یاد ساتئ موږ د شیخ الهند پیروکاران یو، موږ د حسین احمد مدني پیروکاران یو. زمونږ یو تسلسل را روان دی او دا تسلسل به انشاءالله جاری وي. جمعیت علماء اسلام دا د میشن نوم دی او میشن کې هر قسم حالات راځي ڈٹ کر مقابلہ بکو، چاہے پا کم میدان رازے منہ توڑ جواب بدر جمعیت علماء اسلام نہ ملا لیں گے.